أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. 45 آیت سورة النمل کے. ولقد ارسلنا یقینا من لګلو الى ثمود ثمودیانو ته اخاهم صالحا رور داغي صالح علیہ السلام ان اعبدوا الله بدے مسئلہ باندې چې اخلاص ته عبادت وکي الله لام فاذا هم فريقان دغه وهغي دوړل شو یختصمون چې جګړه کولم. امام رازی رحمه الله لیکي درې واقعه دا صالح علیہ السلام مخکې ته د فرعون د سرکشي او د سلیمان علیہ السلام د شکر گزاره او د ملک سبا د سلامت روي واقعات اوریدل. قرآن هغه بیان کړو دا یې پای کې وخل چې کوم انسان ته کبورګي داغه انجام سي او څوک شکر گزاري کې و جزي کې ناغه تسلسله ملاويږي. سليمان عليه السلام ته وګورو ملک سبا ته وګورو نو اوس خاص د عرب باید دو قومونه بیانې داغي واقعات بیانې قوم ثمود او قوم لوط داغي فساد او داغي انجام ته تخیدي حواله درګی دا چې قریش داونه غني چې د فرعون کیسه وکړه نو په مصر کې تیر شوی دا داغي تاریخ ته مړه یا سليمان عليه السلام فلسطین کې تیر شوی دی دا مړه دغه خبرې دي یا یمن کې سبا تیر شوی دا داغي خبرې دي مونږ سره د سکار دي نه بلکې تاسو کې داسې قومونه تور شوی دي الله وی چې ما تبا کړی دي تاسو کوم زما عذاب ګرځي دا ګرځي تا دا چې وی ته عذاب نه پامنه. صالح علیہ السلام دعوت او داغي رد عمل دې آیت کې هغه خبره کیخه هغه دعوت ورکو قوم له قوم سو کړو قوم دوړل شو لاندې وته بل دا یو صالح علیہ السلام مرګري بل مخالفین. دلیل نقلی دریم دلیل نقلی دریم مواقع او دا دریم دعوی سره متعلق ده. دریم دعوه د صورت دریم ټاپک چې انبیاء او نیکان صالحین په خپل بچو کې په خپل حفاظت کې په خپل نجات کې الله ته محتاج دي. صالح علیہ السلام الله بچ کو او قوم ول تبا کو چې انبیاء محتاج دي په سلامتیا کې الله دا مخالفین چې کوم مکرونه جوړي فریبونه جوړي نه الله دا غینه بچ کی دي الله ته محتاج دي. د دې سماره رستو بیانېږي الحمدلله وسلام علی عباده الذین اصطفى. ولقد ارسلنا الى ثمود صالحا ان اعبدوا الله یقینا لګلو موږ سمودیانو ته ورور داغي صالح علیہ السلام په دې مسله باندې عبد الله چې عبادت کوي صرف اور صرف الله لا چې هغه وحده لا شریک دی هغه یک یو دغه شریک نشته هغه سره له هم جوړوي نور کارسازانو سره مشرک وي. امام توبری معنی کې نور د نظر نیاز منخ دی او تندیل لګول د رکوع د کول لاس پنامه دو درې دلو لایق مګنه صرف او الله الہ رب منه. امام سمرقندی لیکي معنی دادا نه عبد الله صالح علیہ السلام هغه ته حکم وکړ به ان یعبد الله چې د الله عبادت کوي دغه خبره منه واغت دغه توحید منه هغه دعوت ورکونه سو فاذا هم فریقان دغه وخت قوم دوړل شو یختصمون چې جګړه کولې خپلو کې ان خطو بیا یو ډله صالح علیہ السلام سره شو هغه د الله خبره ومنله د پیغمبر دعوت ومنو مؤمنان شو دغه صحابه شو بل ډله هغه نه منو دغه دعوت نه منو کافر شو. امام توبری یو ډله د مؤمنانو شه مؤمنون او کافرون سمرقندی وی ار ډله وی چې موږ په حق یو ار ډله وی کافر وی موږ په حق یو مسلمان وی موږ په حق یو. لکه سورۃ الاعراف کې داسې تیر شوی دا واقعیا 75 او 76 کې اعراف هم سورۃ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. اغټانو کمزورو دوی چې چا په صحابه ایمان راوړو خلک استاسو دا خیال دی چې صالح علیہ السلام د الله پیغمبر دی خطا ساده خیال نه ایبه پورې خاندل ناغي دی او کنه هغه چې سره وړي مونږ هغه منو دی خصومت ته د جګړې ته اشاره شوی د مخ کې سورۃ الاعراف کې بیان شوی دا دلته اشاره کړي ال دې بیان کړي آیت کې 75 76 کې ناغه غټانو ته جواب کوي سورۃ الاعراف آیت ان بالذی آمنتم به کافرون ویتاو چې پسې ایمان راوړل دي موږ نه منو زه نه منم
امام قرطبی هم لیکلی خصومت هغه دی چې الله مخکې سورۃ الاعراف کې بیان کړی جګړه په دغه باندې وه اړ ډلې به وې زه په حق یم ته په ناحقه یې بس ورو خبره لوړو ته تورو ته دغه شي ته ووته امام رازي لیکي هغه کسان چې ایمان نه وروړو وجه د هغه ایمان وروړلو څه وه هغې د صالح علیه السلام خبرې واورېدې د هغه دلایل هغې واورېدو نه هغې په هغې کې سوچ وکړو چې سوچ یې پرې وکړو نو هله یې خبره ومنله چې لکه واقعي مونږ خو په غلطه یو نه ضروري خبره دا چې کله هم ته یو خبره واورې په هغې سوچ کوه خبره ووره سمده ټکه مه وایه چې زه نه منم ووره سوچ پرې وکړه بیا ووایه خبره صحیح ده خبره غلطه ده نه معلومیږي دا چې دا اختصام دا جګړه د خلکو سره دی کوله دا د دین په سلسله کې وه او دین په سلسله کې جنگ کول حق دي هغه جنگ نه چې اوس یو بل ته کرهن کو پیونیسئ خو بحث سره پکار دی بحث تفرق جدا شی دی تحزب جدا شی دی که نه ښې ګټې به نه جدا کې حکمتونه په آیت کې دا دي په دې ټوله واقعه کې کوم چې د صالح علیه السلام د دې ټوله کې یو حکمت دا دی هغه د ټولې واقعې دی د دې آیت نه د واقعې چې انبیاء کرام اولیاء اعظام په خپل حفاظت کې الله ته محتاج دي نه چې انبیاء نورو ته محتاج دي الله ته محتاج دي اولیاء الله ته محتاج دي نه څنګه هغې تعالی نجات درکړي څنګه تعالی کار وکړي څنګه ستا کارونه سر ته کړي هغه په خپله محتاج دي الله ته ته ګوره واقعه کې به ثابت شي د آیت کې حکمت دا دی چې هر نبي د توحید دعوت ته پر الله دنیا ته رالیږلی صالح علیه السلام قوم ته څه وی چې قبرونو ته به څلوري شي یا ځای پیرانو ته هلته کې جومات کې ګډېږي دا یې ورته وی ان اعبدوا الله د الله عبادت کوي هغه ته دا هم نه دي ویلي چې زه پیغمبر یم ما ته سجده وکړې د الله عبادت وکړي هر پیغمبر دا ویلي خلکو کې چې اختلاف پیدا کیږي تفرق پیدا کیږي دا د دې نسبت داعی طرف ته دعوت کوونکي ته کول جایز نه دا خو د خلکو شیطانت دی چې ته اوس ورته سمه خبره کوې او هغه نه مني نه دا ستا غلطي ده که دا دغه غلطي چې سمه نه مني قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قال صالح علیہ السلام تویم یا قوم ای زما قوم ای زما خلقا لم تستعجلون ولی پتلوار غواړی تاسو بسیئت عذاب قبل الحسنة مخکې د ایمان وړلو لولا تستغفرون الله ولی تاسو بخنه نه غواړی د الله نه لعلکم ترحمون دې دپاره چې په تاسو باندې رحم وکړی شي د حق د دعوت مخالفت کوونکو همیشه دغه حربه ده عام حربه او همیشتن حربه د خلکو دا ده چې په رسول استعمالي چې رسول کلم قوم لا یره ورکړي چې ویل لکه زما ومنئ کني عذاب به راشي نه هغوی راوله عذاب راوله مونږ نه منو ستا زور وي مونږ ګورو ځه دا خلک دلته د عذاب مطالبه کې څنګه چې سورۃ الاعراف کې 77 کې تیر شوي دي حالانکه دا په خپله په شرک مبتلا و په شرک مبتلا کېدل اخته کېدل دا په خپله د عذاب سبب دی عذاب هغه شړي د الله ورکي توحید باره کې دی ذره بر سوچ نه کو نه په دې وجه نبي ول زجر ورکړه چې لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة و ایمان نه وروړی وال ټکول غواړی که نه بیا ورته نبي ووایي چې لکه استغفار وغواړی بخښنه وغواړی که نه استغفار دا سبب د رحمت دی قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة قال امام طبری لیکي قال صالح علیہ السلام وی خپل قوم ته زما قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة پس وجبانه تاسو سیئه مراد د الله عذاب ولا تاسو پس وجبانه د الله عذاب په تلوار باندې غواړي قبل الحسنة مخکې دغه د رحمت نام خلق د الله نه خیر غواړي ته عذاب غواړي عجیب شی وي سمرقندیم لیکي دغه کافر فرقه د صالح علیه السلام نه مطالبه د عذاب وکړه که ته رښتینی پیغمبر یې زه عذاب راوله زور دې ګورو نه هغه ورته جواب کوي چې ظالمانو داسې کوي د توبې نه مخکې او د خیر نه مخکې د عافیت نه مخکې ظالمانو عذاب غواړئ هغې ورته ویلي که نه فاتنا بما تعدنا ان کنت زه عذاب راوله که ته رښتینی تلوار سمانه مخکې د تلوار د بدې مخکې د نیکۍ نه سمانه امام رازي لیکي چې ګوره دا په یو څو طریقو هغه خلکو چې صالح علیه السلام ونه منو او د صالح علیه السلام نصیحتونه هغې ته پیدا ونه کړه هغې باندې اثر ونه کړو نه هغې وي عنکبوت کې 29 کې راځي به اعتنا بعذاب الله ان کنت من الصادقین د خندا په تورې وې زه راوله که نه د الله عذاب راوله ورشه راواز که هغه الله ته دې ووایي عذاب راوله که ته رښتینی نو صالح علیه السلام ورته هغه وخت ووایي لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة مراد دا دی چې ګوره الله تاسو
د الله رحمت حاصلول شي زه را لېږلی د الله رحمت حاصل کې که نه ولې عذاب غواړئ ازریه شته دی نه تاسو ولې د رحمت نه غواړئ عذاب غواړئ عجیبه خلک یې تاسو دویم دا چې دا جاهل و دا خلک ناپوهه و هغوی دا خیال و چې ان العقوبة التي يعدها صالح ان وقعت على زعمه اتینا حینة واستغفرنا دی وی چې صالح علیه السلام چې موږ د کوم عذاب نه یری کنه نه که دا عذاب راغی نه موږ به زر توبه وباسو بس بیا به الله عذاب رستو کې نه هغه ورته چې راشي که نه بیا رستو کېدل نشته تاسو الله له په ګبډې ور دا سوچ تا غلط دی راپاسې مخکې توبه وکاږه د عذاب د راتلو نه مخکې توبه وکاږه ولې تلوار کې په شر باندې ابن کثیر هم لیکي دغه امام رازی وضاحت کړه لما تدعون بحضور العذاب ولا تطلبون من الله رحمته ابن کثیر وی ولې تاسو عذاب حاضرېدل غواړئ د الله رحمت ولې نه غواړئ لولا تستغفرون الله ولې تاسو د الله نه بخښنه نه غواړئ مغفرت توبه ولې نو کاږي د خپل کفر نه امام طبري وی هل لا تتوبون الى الله من كفركم را پاسه کنه راشي اوچت شي پاسه د الله ته توبه باسه د خپل کفرونه هغه بتاو تاسو هغه رب عظیم تاسو ګناونه وتا ته معاف کی عظیم خطاګانې ما معاف کی تاسو ته پاسه ایمان وروړي توحید د الله ومنه سمرقندی وی د شرک نه توبه کې ابن جوزی وی شرک نه توبه باسه د غټ ګنا نه منه شي لعلکم ترحمون دې دا پاره چې پتا سو باندې رحم وکړي شي استغفار وای نه پتا به الله رحم کوي نو ګور پتا به رحم کیږي د خپل کفر نه رو ګرځا د ګناون نه رو ګرځا توبه وکړه یا رب غلطی را نشوي دا ماپ مې کې بخنه را تو کې لکه ترحموا فلا تعذبوا سمرقندی دې دا پاره چې پتا سو باندې رحم وکړي شي چې رحم دا باندې الله او عذاب نه در کوي کنه توبه وکړه حکمتونه دا دي عذاب د اسباب نزان ساتل پکار دي چې پای کې شرک او نور ګناونه د عذاب سبب دي د رحمت سبب توبه او استغفار دی غل ټول پکار دی او خپلول پکار دی دا الله رحمت طلبگار امیدوار شه لیونه کېږه ما دی عذاب غوښتو نو سو سره شو تو ګوره کنه اخر کې دل برابرۍ دا ډېر نښیو سمیدل نه قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون قالوا غيرتم قوم ته جواب کی وی طیرنا بکا منگا سپیرو شو ستا دا وجه سپیر ستا دا وجه سپیرو شو نعوذ باللہ اب مما کاو دا آغا چا دا وجه سپیرو شو چستا ملگری دیم قال ان نبیو تا جواب کیوی طائرکم ستاسو سپیر حال عند اللہ دا اللہ دا طرف دیم دیکھ تماسی دی خوننا بل انتم قوم تفتنون بلکہ دا سیو دا سی قوم چی ازمیخ در باندی کولی شیم چې کله په دې قوم باندې دي د کفر او شرک د وجه الله عذابونه راوستل کنه واړه مرزونه په دې باندې رالو قحطونه پیرالو خوش شادي علاقات شادي اعلی ناغي د پیغمبر د لاسه د اولیاء او کرامات نه مني داغي خدای توب نه مني د ځکه مونږه پیرانو را باندې نظر د قبرونو کنه خراب شو مو خدای د لمن لاندې وګنه وي دا وګوره کاته خراب ده اصل کې د رسول په موجودګۍ کې ازمایښونو اظهار شروع کیږي یاد ساتئ دا چا د قوم کې دنه پیدایش نه ډېر خلک د رسول دعوت ته باغې مایل شي متنبه شي وشي خو په داسې حالاتو کې هم دا بغیرته جدي کنه هغه د تنبیهاتونه پیدا وانه غسه بدی اثرونه کو الټا رسول ته و چې دا تصویر راغلی نستاد لازم په باران نکېږي استاد له صداقت راغی نو ته په خپل سوچو کا چې سپیره په خپل او سپیره نه ویو قالو د خلکو و سمودیانو د خپل رسول د صالح علیه السلام ته طیرنا بکا بمماکا ای تشامنا بکا بمماکا منت واعنا وزجرنا طیر بأننا سیصیبنا وبکا بهم المکاره والمصائب تو بری دی ستا د وجه مونږ سپیرو شو ستا تابعدارو د وجه مونږ سپیرو شو ستا د وجه په مونږ باندې سخت حالات رااله مصائب او مصیبتونه رااله ستا د پارتنرانو د لاسه قحط په مونږ باندې راغی حالانکه دا قحط په دی باندې په خپل د دې د وجه راغلو چې دی کفر کول د نبی بیزتی هغه هغه د پتون وو هغه لبکه بډي ورتل شؤوم دا سپیروای دی ویل شي النحس او دا ډېر ښه خبرې دي چې پلان کې د وجه سپیره شمه دا د جاهلو عقاید دي چې لکه د غوا आवाज کو یا کارغه आवाज کو د موږ نصیحت بدل کې یا وی سپی مې مخه لراغې نو مردا سوته بوته وي دا د جاهلو خبرې دي د چا په مخ پاسې دي نه ته جاهل کې کافر دا خو دا خلک عقاید دي نو کارغه راغې په بلای کې ناس ناراضي بنا
څه چلو کې کارغه خو پیدا دی لره چې ګرځي راګرځي به که نه کارغه اوس نعوذ بالله خدای شوی هغه چې کام کوي نه ستا تقدیر به په لوح محفوظ کې لیکلی شي کارغه کې خو ډېر غټ پاور دی لکه د 10,000 زور خو زما خیال دی د اوم اسمانونو نه پوره لوح محفوظ ته رسي چې ستا قسمت بدل شه تور کارغه راغی یا دغه راغی دا د ټولو خلکو جهالت دی او دا زړې ترنګړې دي کورونه کې زړې ښځې د دې د څخه عقاید دي ډېر به پته محنت وکړې خو زړه کاږه لخته دا نه نیغېږي دا ماتېږي قال طائرکم عند الله قال نبی ورته وویل طائرکم استادو سپېروالی سپېره په خپله سپېروالی عند الله د الله طرفه دی صالح علیه السلام ورته جواب کوي ظالمانو دا د الله علم کې د مخکې نه دي په تاسو باندې راوستي دي ما اصابکم فمن الله سمرقندي وي تاسو باندې چې سره راغلي د الله طرف نه دي هو مکتوب عند الله د الله د مخکې نه لیکلي دي هغه ورته وایي ستاسو خیر او شر راته او سخته د الله طرف نه ستاسو د کړو د وجې دي یا څوک وي عقوبتکم عند الله دا ستاسو سزا د الله طرف نه دا بالکل داسې خبره ده ابن کثیر لیکي څنګه چې الله د فرعون باره کې ویلو چې کله په هغې باندې خوشحالي راله موسی علیہ السلام زمانه کې الله به عذاب لیک برګه کنه ناغي به لنا هذه موږ د دې مستحق یو او که چېرې فرعونیانو باندې به سختی رااله نه دی به وي دا د موسی د وجې په موږ دا سختی راغلې ده سورة الاعراف 131 سورة النساء 78 کې وي وین تو سے محسنتن کدی خلق باندې سا امن او مان را شکرون او وارث ته برشنو یقولوا هذه من عند الله دا د الله طرف نه دی که سختی پہ راشی یقولو هذه من عندک انا پیغمبر تے دا استاد الله سدی دا تبلیغ والو د الله سدی قلت تو یا کل من عند الله دا ټول د الله طرف دی بقضاء الله وقدره ها سورۃ یاسین کې هم اتلسم نور لزل کله چې پیغمبران رالو نه خلکو د برغ پیغمبران لړل کړي دا دا غس پیرو د ان تطيرنا بكم مستاو د لاس پیرو شو دا وګوره کنه پیرو شو زه د یو خپل تفسیر کوم تاسو را له دوه ډلې جوړ شو سپیرو تاسو د لازم یو بل په ټوپه کې ګرځو دکانونه بندي دشمنه هم راته جوړ کړ په کوڅه کې سړیا یو بل پسې ډول ګرځو یو ځای بناستو شراب بمواله بوتانو سره زموږ څه پروا وا خو تر اله او شهر خراب کو پاکستان دې جوړ کو اکھنډ بار دوله شګه نه دار چې خپل نظریات دي کنه زه به په دې نظریه باندې چې تا موږ ته دا کله سپیره کړې دغه کوم ټول یو موټیو خیال لري حالانکه الله یو پیدا کړی مسلمانان پیدا کړی دي ادي اردو توحید نه کنه سورۃ یاسین کې دغه ویلي هغه ته جواب کی وی چې دا سپیراوال تاسو د لاسه ده بهرګب د درې زینو د ماحول سلوره مې داده شو بل انتم غوته بلکې تاسو قومن تفتنون تاسو خلک تاسو باندې ازمیخ کولی شي قومن تختبرون تاسو رب تاسو ازمیخ کی تاسو رب ازمیخ کی په دې باندې تاسو ازرا لګلم تاسو زما خبره منه کنا داغي خلاف کوي تاسو باندې صداګانې پدې راولي که سمېږي نه الله دې نه پورته کی کنه نه سمېږي نه نور به سیوا کی تبتلون بذنوبکم سمرقند وی تاسو په ګناونو کې ازمایل شي اصل کې فتنه ویل شي اختبار د امتحان دا یو سره چې ورته ولې کنه چې ته ګوري چې اصلي دې کې ملاوت ته پکې نور کې پته لګي کنه ته لګه سختي راولن چې خلک څه چل کوي تاسو کتل خلکو چاوي وخت دغه کې چاوي شنه چا اوس کې چاوي بنګونه شروع کې دا کم خروانو داخله کې په خپل وای په ایمان کم خروانو په سختۍ کې سړی پته لګي ښا ډېر خلک اوس هم ته الله ست ملوي الګه ولې زی والیم کرونا کته والے الګه خدای بنده ته پس پوي عقاید د خلکو کمزوري ډېر غټ اجي سیبان د سلام باندې کې دا حج د دې لپاره کړه ښا مړه کې دې نه دکلګه سړی اسه بوت اعلان دي امام رازی لکی احتمال پدے کے دادے وَيُحْتَمَلْ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَفْتِنَكُمْ بِوَسْوَسِهِ مراد پدے کے جو احتمال دادے چې شیطان تاسو وخت کړی تاسو یې ګیر کړی په خپل وسوسه کې تا داو چې دا د لاسه امام رازی لیکلی ابن کثیر وی تفتنون ای تستدرجون فيما انتم فيه من الضلال تاسو د گمراهی د وجه الله پاک رو په دمه راټینګي دا تاسو خپل کاتی دي حکمتونه آیت کې دا د بدفعل عقیده دا د جاهل او د مشرکان عقیده دا د مسلمان چې الله منی لا اله الا الله عقیده نه دا خبرې نه کوي یاد ساته خراب حالات بره حالات اکثر د بد عملونو نتیجه اکثریت داسي کله کله الله راولي خو غزمیختی دا مو جمال الله عذاب راګي
الله په عذاب ورکول مؤمن له هم قادر دی. یاد ساته نبی سلام په خپل یریده به چې الله موږ له عذاب را نکي. عقایدو کتابونو کې هم دی چې مؤمن بزان د الله د عذاب نه پامن نه ګڼي. دا یاد ساته. د بعض بدو عملونو سزا دنیا کې مله ورکي، دنیا کې هم ورکي کافر له آخرت کې مله ورکي. وکانه فی المدینه 9 رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون. وکانه فی المدینه په ښار کې و په دغه ښار کې 9 رهط 9 ټبرې 9 خاندانونو تفسدون فی الارض چې فساد به کو په ځمکه کې ولا یصلحون اصلاح به نه کوله. ورته خیر کار بده 9 خاندانونو د کریمینلو ورسېده بازار کلی کې لیست راواله د کریمینل لیست جوړ کړه دا ودا د برابر شي. اوس بډیری لا نه خاندانونو 9 طاقتونو 9 جمعیتونو 9 پارټي وي او سرکشه وي. آیت کې داری ښه چې هغه د صالح علیه السلام مخنیوي کوه 9 کسانو 9 پارټي. وکانه فی المدینه و په دغه ښار کې صالح علیه السلام په دغه ښار کې په حجر کې د سمود علاقه کې 9 رهط 9 کسانو تو بری وی د رهط دغه معنی ده نفر معنی ده. ابن کثیر هم دغه معنی کړي 9 کسانو. قرطبی وی 9 سړیو د غټانو بچیو چاپیرا دوحاق نه نقل کړي. چاپیرا چې کم خانانو نو ابانو دغه بچیو نه خواړه رامیانو رزیدانو. قرطبی رهط ویل شي اسم للجماعت یو ډلې ته فکأنهم كانوا رؤساء يتبعوا كل واحد منهم رهط. گویا کې دا 9 واړه لیډرانو دی پسې 9 ډلې روانې وي 9 ډلې پسې روانې وي. امام رازی وی نزدیک خبره دا چې 9 جمع ده کنه. اذ ظاهر من الرهط الجماعت للواحد. د رهط نه مراد بیا ډله د 9 ګروپونو. نو دا احتمال چې دا 9 قبایل و 9 سبق دی خاطری. ابن کثیر 9 نفر ولي کې ټول مراد کې دي شي. یفسدون دی روانه کو فی الارض په دغه کلی کې ټول دنیا کې هونه کنه. صالح علیه السلام ته وبخړه ولې ولا یصلحون د خیر کار دینه نه کېدو چې شر به کو نه پای کې به پوچې وون ته خیرهم نو ولا یمزجون ذلک الفساد بشیء من الصلاح. ګوره خلکو نه چرته ګوره د انبیاء مخنیوي چا کو فسادیانو په دغه کلی کې چا فساد کو فسادیانو د پیغمبرانو مخنی سره د نبی مخ لارې نه سلا ولا یمزجون نه ملاو د فساد سره معمولی غونته کې د خیر کار چې کم زه دې اور بلول شي بلی ځان یې خو چې څنګه دا سړی مخ روان دي څنګه ولخ پیوم. امام طبری وی فساد د دې سو په علاقه کې کفر کو ګناونه کول لغي د الله خلاف کول چغلې کولې جنگونه جوړول جګړې جوړول جنگ هم په خپل جوړل کې روغ هم په خپلو کې پیسې هم دواړو نوالي پولیس هم ددو غلم ددو دواړه ظالم هم ددو مظلوم ددو ارسه ددو. دا کسانو چې دی بیا او خلل کړو او دا کسانو چې دی صلاح کړو چې موږ صالح علیه السلام وجنو فساد دغه معلومه به دخل ګوال قدونه بدی کول بد فعلی به کول. ابن جوزی وی ولا یصلحون د خیر کار نه کېده بالکل د الله تابعداري نه کوله د خپل ګناون نه توبه نه کوله بالکل د دین نه وړل. دا کسانو 9 کسانو امام سمرقندی لیکي چې دا اوه کله دی مطالبه وکړه صالح علیه السلام نه دلته قرآن اختصار کړ نور زینو کې دی له اوه ورکړل چونکه دی څنګه تراشو د کانو نه به سيزونه جوړول دی زموږ له غټه نه اوه پیدا کپلار با صالح علیه السلام ته هغه دعا وکړه الله پاک بلار به اوه د غټ نه راويستا دیو ته قتل چا ومنله بس او چا دا جادوګر دی نه هغه اوه د بارا الله بیا حکم وکړو چې دی بادا به ورځو بوس کی تاسو ساریوم ورځو بوس کی چې پکې متاو ساریو بونس کې تاسو ونس کې تاسو به دا اوه پاغز پیدا کړی دا ظالمانو ته کې ناستله یو आवाज کوي را پاسه وی واله کنه بیا نور پر چې سملاست نه ټوټه کړه هغه اوه دی ټوټه کړه نه نمونه دی داغه بعد تاریخ راغستی داغه ان شاء الله فنادو صاحبهم فتاتا فاقر ذو القمر کی आवाज کو داغي ملګریم نه پاسه دراغه اوه زخمی کړه سو تو شمس کی وی زمبا عاشقا کړه چې پاسه داغه بدبختم نمونه داغي کې اختلاف ده. امام قرطبی لیکي چې غزنوی ویواس ما هم نمونه د قدار بن صالح او مصداق ده اسلم د سما زهم زعما زعیم او قتال او صداق ابن اسحاق چې مشهد دی قدار بن صالح او مصداق ابن مهرع
داودی پس روانو دا مشران دوو نمون دی مختلف دي ښه زمخشریم د وهب بن منبه نه نقل کړی چې حذیل بن عبد رب دی غنم بن غنم دی رعاب بن محرج دی مصدع بن محرج دی عمر بن کرذبه دی عاصم بن مخرمه دی سبید بن صدقه دی سمعان بن سفید قدار بن صالف دی دا هغه دی چې دی اوخه الاله کړه و ختمه کړه و مجزی بزتی کړه و سهیلی وی هغه نقل کی د نقاش ناغه وی چې یفسدون فی الارض ولا یصلحون نمونه د دې خلکو ذکر کړي لیکن دا په یو صحیح حدیث کې ذکر نشته دی دا خلک د خپل تخمین نه وي ځان نه لګیا دي خو مونږ دا محمد بن حبیب د کتاب نه ذکر کو وایا کنه محمد بن حبیب د کوم کتاب لیکلی مطالعه نه پته لګی ښه د حواله نه ورکړل المحبر دا کتاب دی تاریخ کې دی بهر کې نمونه دا هغه بیا ذکر کړی دي او ما غشان دي څنګه چې مخکې ذکر شو خو دی وی چې ما ورته دا غنمونه ابن عباس نقل کړی دعما دعیم دي دهرما حریم دي دابونو ثوابون رعابون مستحق قدار بهر کې نمونه صحیح حدیث سره ثابت نه سند سره غوتی وره حکمتون آیت کې دا دي چې د حق پرس مقابله کې هم همیشه فسادیان خلقی حق پرس مقابل کې همیشه فسادیان خلقی دا بدی مخالفي د مفسدانو د خراب خلکو تابعدار ډیر زیاتی جبکې د حق پرستو تابعدار ډیر لګي قرآن خبر تا تخی کنا رزیلان بڑیر زیادی خواہ تا سر بکینی و ور بدل کری قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون اور دانا کسان پلاننگ کی قالوا دی اول تقاسموا بالله قسمونه اوکے په الله باندې خپلو کې ناشتي میټینګ کی چې قسم وکي سو لنبيتنه خامخا د شپې باملکو پدې صالح باندې او اهله د پکور والو باندې د ملګرو کوم چې مؤمنان دي کنه د شپې د ختمو دا مخالف ختمو مخکې وی د استاد دګنو سراج استاد دغه د داګیره پرې کو د دې اوسه کې خلکو 78 خبره ده او ما تر آیات شي مجبا ثم لنقول النبي بخام خوای مونږ وليه د دوارسته یاد اویدار ته ما شهدنا نو حاضر شوی مونږ مهلک اهله قتل د قران نه د مونږ خود د قتل نه خبر نه یو کبه مونږ دا وښه مونږ وایو نو خبر راځي قسم وګو دی وجنو بیا به وایو چې مونږ ته پته نشته و ان لصادقون یقین مونږ خامخارشتنی دا به ته وایو چې ور مونږ دروغ نه وایو صالح علیہ السلام دا قوم اگر مخالفین دغه خلاف دارو ندوه کې میټینګ کوي اجره کې به جمع کیږي بیٹک کې به جمع کیږي دا د چرسلوګي بوي وای وجه دا درس ختمو دا سړی دا بلګیا به ندوه کې خلک ناسو نبی سلام نیکو بیٹک جوړو مکعبه کې چې دې کې مسلاګانی کو کافر رااله دغه نوسی دا سر د مرګ خبره پکې کوي چې دې بسنګ وژنو په خپل بیٹک کې نزدګه ماته د دارو ندوه دا یو تاریخي ټکی ما وای او دې باندې کم کسان پويږي دارو ندوه کې ساده شروع دي صالح علیہ السلام خلاف چې دل څنګه سر روکو ولی خو کا بد نشته خمکه بد نشته دو سره خو کول کنه هغه ته جهنم ته وګور دیږي هغه دغه د دې فساد نمونه سوا نه فسادیان خو څنګه فساد دیګو فساد دا جوړ کړو چې پیغمبر د لارې نه درګي سم غټ فسادیان دي داغه د قتل پلانینګ جوړي فساد سو دوکې د پر دروژن قسمونه خړل 200 قسم په جمعات کې باندې دروغ به وي قالو دی وي څنګه وي ابن جوزی فی ما بینهم خپلو کې وي د نه کسانو خپلو کې وي تقاسموا بالله دا نه کسان چې د کلی کې روانه کو رزیلانو بل باندې مشرین وسودو که کار روان شي نه بیا ولخ په چا پیروي یو بل ته وي چې قسمونو کې په الله باندې قوم راځي چې قسمونو کو اے مرګرو خپلو کې قسمونو کو دغه ترکیب خبرې دی دوا پرې دما امام رازی لیکي چې دا امر مواقع دی کې چې قسمونو کې یا خبر دی چې قسمونه بو کو یا قسم کون کې یو په الله باندې دا خبره وکړه ٹھیک شه څه خبره وکړه نو لنبیتنه واهله لنبیتن صالحا واهله فلنقتلنه لنبیتنه اصل معنی څه ده والبیات مباغته العدو ليلا قرطبی والبیات متابعه العدو ليلا بیات د شپې په یو دشمن باندې هم لګول غرانی ول لکه چې 65 کې انډیا را ل پاکستان په تیار کړل دا ورځ خو مخې لرازي نه دا د دله کار دی په کمزور ځای ورتل په تیار کې ورتل
نو موږ به خامخا د شپې حمله کوو په دې صالح علیه السلام باندې او د په ملګرو باندې د ملګري ایماندار چې دي ایماندار یا د کور والا ختمو یې ثم لنقولن لولیه یا به خامخا موږ وایو د صالح علیه السلام هغې ولي ته چې د وینې مطالبه کړي د دم غواړي د قصاص غواړي سمرقندي او قرطبي وي دې ډلې بیا وي چې زموږ نه هغه ډله مطالبه کړي د صالح علیه السلام د وینې همداسې ندوه کې نبي سلم خلاف میټینګ کېده که نه ټول راجمع شو د مکې کافر دا پیغمبر ختمو ټول یو کور نه ځوانان روزې نو دی به چا چا نه تپوس کوي سوچ کوه داسې هم کېږي ښه ما شهدنا مهلک اهله موږ نو حاضر هلاکت د دې د خپلوان ته موږ به ورته وایو چې ستا د خپلوان او ستا د قام موږ چې کوم صحابه لکه د اوجل د هغې خپلوان ته به وایو چې موږ ور هغې کې نو حاضر موږ خو ته نه یو خبر چا به کړي نو ما حضرنا ولا ندري من قتله وقتل اهله موږ ته پنې چې چا وجلی دی امام راضي وي که چېرې موږ باندې د خلکو الزام ولګو نه کسانو وي که چېرې خلکو په موږ الزام ولګو نو موږ به ورته منکر شو موږ به وایو چې نه موږ خو نه دی کړی مهلک څوک وي په معنا د اهلاک دی څوک وي ضرب مکان دی ښه په شان د مجلسو دی کې خپل بحث مفسرینو کړی دی بس دغه دوه ټکي پکې نوٹ کړه څوک وي مهلک په معنا دی هلاکت ځای ته ده څوک وي مهلک هلاکت ځای څوک وي هلاکت یا د هلاکت ځای مکان دی یا زمان دی امام رضی وي نو مصدر دی اصل کې وي نو په مکان هم کې دی شي زمان هم کې دی شي و انا لصادقون یقین مونږ خامخا رښتیني یو مونږ به د ولي ته ووایو یقین مونږ رښتیني یو مونږ د قتلګاه ته نه یو حاضر شوي امام قرطبي وي مونږ به دا وایو چې مونږ د قتل په انکار کې ګورې رښتیني یو تا د دروغ نه وایو څلور اقوال دي د ابن جوزي څنګه دي هغه وجه څنګه چل دی وکړو د شپې دی رالل د شپې تورې ایستې صالح علیه السلام قوم ته کور ته رالل چاپېره نه الله ملایک رولېږل نه هغې پې ګټې ووړولې ابن عباس وي یا رماهم الله بصخرة فقتلتهم الله په دې باندې یو ګټ رورغړو د بینه نه وی وجل قتاده وي چا وی چې دی یو غار ته ننوتل هلته کې ناست و صالح علیه السلام به په لاره باندې تېرېږي رایې روزي به دی ورته ناست و غار کې نه الله پاک یو ګټ د بینه روغورځو د غار هغه خولې بنده کړه څوک پکې دا وي نور خبر هم دغه شانتي بل روایت هم دغه شانتي دی صالح علیه السلام انهم نزلوا فی صفح جبل دی یو ځای ناست دی بل په انتظار چې راشي بیا صالح په کور ورشي صالح علیه السلام نه الله پې هغه رون وړو مردار شول دغسې چا یې ملایکو پې کاڼي ورولي دي بهر کې الله پې ګټ راغورځولې ملایکو په ذریعې راغورځولې په هغې مې د کړي تقریبا چې یو شانې که نه یو خبره ته جوړېږي حکمتونه په دې کې دا چې مشرکان د الله په نوم باندې قسم کي تقاسموا بالله وګوره د الله په نوم باندې قسم کو د حق پرست د قتل سازشونه همیشه د مفسدان کوي د شورونه والي خام قسمونو کې دوکې ورکول او حیلې جوړول چلول جوړ پلانینګونه جوړول دا د مفسدانو کار دی ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون ومکروا مکرا او د خلکو چل جوړ کو مکرا په چل جوړولو دغه د قتل چلونه جوړ کړل چلونه ومکرنا مکرا مونږ تدبیر وکړو دغه د بچ کولو تدبیر پوه شوې ته به یو سړی راکاږې د خپې نه خو الله به د نه بچ کړي وهم لا يشعرون حال دا دی چې هغې نه پوهېدل چې الله پاک شته به راکنه هغه هم د دنیا نظام خو هغه چلی هغه د دنیا د سیاست نه خو ګوتې نه دي ایستې چې ته څه کول غواړې بس هغه به کېږي ښه دا د چا ویلي د مفسدینو چال په مقابل کې د الله تدبیر آیت کې د هغې بیان دی ومکروا مکرا نه د ظالمانو د نهه کسانو د نهه قبایلو د نهه ټبرو فساد وکړو د هغې د فساد میټینګ یې وکړو د هغې صلاح یې وکړه صالح علیه السلام سره چې د شپې دی وژنو چل دی جوړ کو صالح علیه السلام ته دې پته نه وه ومکرنا مکرا مونږ هم یو چل جوړ کو مونږ هم تدبیر جوړ کو د دې خلاف یو تدبیر جوړول عذاب الله وي ما رامخکې کو چې دی دا شی وکړو نو ما به خپل عذاب رامخکې کو چې غر پې راکته شو دی مردار شولو مکر د الله د پاره چې لفظ استعمال شي د خمان ایمانه تدبیر کله چې مکر استعمال د کافرو د پاره وشي نه معنی بیا بدی بیا دا دواړو کې پټوالی مرادي پټه سلای خو یو تدبیر دی بل مکر دی په پښتو مکر پښتو مکر او عربي مکر کې فرق دی یاد ساته زمونږ خو پښتو کې مکر وایو که نه پلان کې ډېر مکار دی په دې معنی الله د مکار نه شي ویلې کافر بشي دا یو ظالم او هغه کتابونو کې هندوستان کې پخوا مسلمانوں کا خدا بڑا مکار ہے قرآن کې وګوره مکروا مکر الله الکه دا څه دی بوته وي دا ټول مواد دا نیخ کړي
او مجبوره کړی په دې کنزلو قادیاني و چې هغه په خپلو کتابونو کې د هندوانو مشرانو ته بوتانو ته منزل وکړو نو هغوی بیا کتاب ولیکو په هغې کې زمونږ پیغمبرانو ته الله ته کنزل وکړو دا ټول خلک ویره د هندوانو مسلمانانو سره بله زمانه یو ځای نه پاتې کېدل دا ولې جدا شو قادیاني جدا کړه که نه دا جواب دا یاد کړئ دا چاته معلوم نه دی دا قادیاني دا چا وکړو هغه راپاسېده بدې ردې دي ته ووایي کتابونه یې وګوره د الله مکر دی کې دا دی چې الله هغوی له د دې سزا ورکړه دی چې څه کول الله وله سزا ورکړه دی مکر کو نه الله وله جزا بالمثل ورکړه الله مکرونه نه کوي لیکن دی مکر کو نه الله سره هغه شانتې کار وکړو اوس پوه شوې یخادعون الله وهو خادعهم که نه دی دوکه کول الله سره دوکه وکړه نه الله دوکه مان نه دی نه دی له سزا ورکړه دوکې هغه شی په دې الټه شو جالب بل سړي ته خورو خپله پکې ګیر شو مکر د الله دا د امام راضي چې دی تباه کړل دا طریقې سره تباه کړل چې د پته نه وه د استعارې په طور باندې دلته کې مکر استعمال شوی د امام راضي وي الله تدبیر هم پټو دی خو پټه خبره وکړه چې ګوره قسم وکړې بار ګوره دا خبره بار نه کوي وهم لا یشعرون حال دا چې د خلکو د پته نه وه الله وي زموږ د تدبیرو د پته نه وه چې ملایک ما لیږلي د صالح علیه السلام د کور څوکۍ کوي سمرقندي وي دي ته پته نه وه دی مکر جوړ که الله وي مونږ د دې تدبیر ناکامه کړو مونږ د دې هغه شی تباه کړو حکمت په دې کې دا دی چې الله تعالی د حق پرست مدد کوي چې مفسدان کله د حق پرست خلاف شي نه الله د حق پرست امداد کوي فانظر کیف کان عاقبت مکرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعین فانظر نو تو ګوره په نظر د عبرت وګوره که نه کیف کان عاقبت امرهم څنګه انجام شو عاقبت امرهم کیف کان چې څنګه شو عاقبت مکرهم انجام د هغوی د چلول وګوره څنګه چل بیا وشو نه کسان څه شو نه قبایل څه شو انا دمرناهم یقین مونږ هغوی هلاک کړل ابرید چې بیا تاول څه شو وقومهم اجمعین او قوم د هغوی ټولو دا ټول مونږ تباه کړل نه څنګه چلو شو دا د مکرنا بیان دی ښه د آیت کې د څه شي بیان دی د مکرنا ومکرنا مکرن د الله تعالی تدبیر بیان دی فانظر نو تو وګوره امام طبري وي اے محمد صلی الله علیه وسلم وګوره د زړه په سترګو باندې وګوره سمود قبیلې چې خپل نبي سره دوکه کوله نه انجام څنګه شو هغوی چې سرکشي کوله تکذیب د پیغمبر کو نه انجام کې سو شو هغه ډله چې مخالفت کو د خپل نبي هغه د قتل سازش کو نه هغوی سره سو شو نستا مخالفین چې ستا مخالفت کوي اے نبي دې مکې والا د هغوی سره به څه کېږي دې کې وګوري که نه څوک چې زمونږ پیغمبرانو تکذیب کې هغې پورې خندني کې د هغوی مخه نه وي نه هغوی سره مونږ داسې کوو ښه انا دمرناهم څنګه مونږ هلاک کړل هغوی انا څوک په دغې معنا لي تعجب یا یقین مونږ هغوی هلاک کړل انجام یې څه شو ته که پوهېږې نن ډېر نالایق یې نه الله وي انجام یې دا چې مونږ مردار کړل تباه مې کړل که نه دغه نه بدماشان چې فساد یې مچو کړو په ټوله علاقه کې د نبی مخالفت کو مرګري ولوال ټکول تباه مې کړل وقومهم اجمعین بلکې ټول قوم مې سره تباه کو هېڅوک مې سمود کې پرې نه ښودل سوا د دغې نیکانو نه هغه پسې آیت کې وي جبریل امین پرې راغی هغه پې چغې ووالې د لاندې نه پې اور روخته د خپو د لاندې نه دا د اور دغه رابره شوې لمبې رابره شوې دلته سمرقندي لیکلي چې دی هغه پسې رالل که نه وجلو پسې ملایکو پې کاڼو رو وړو ماغزې وله رابار کړه کلمې وله رابار کړه بیا پرې ټولو خلکو ګټې وورولې دغه چې خلک ټول په دې رضا و که نه چې کم کم سړی دغې قتل باندې رضا و نو بس شروع پې وکړه حکمتونه دا دي چې کم سړی بل خلاف ته بل ته حیله و کنده کني اکثر په هغې کې په خپله ورپرېوځي فارسي مقوله ده چاه کن را چاه در پیش من حفر بیرن لاخیه فقد وقع فیه کوئی مکنه د بل سړي په لار کې چرستا به د کوئی په غاړه لار شي فتلک بیوتهم خاویة بما ظلموا ان فی ذلک لآیة لقوم یعلمون فتلک بیوتهم نه دغه د هغوی کورونه دي مکې ورته ښکارېدل څه کې ورته وي دغه د هغوی کورونه دي که نه ته پې تېرېږې را تېرېږې دغه دي که نه وګوره ورته قریشو خاویتون کورنے څنګه دي آباد دي نه خاویتون را پرېوتي دي کنډرات مې ته جوړ کړی تاریخ مې ته جوړ کو بما ظلمو ولې په دې وجه چې دغې خلکو ظلم کو په الله یې ظلم کو په نبي یې ظلم کو په غریبانو یې ظلم کو ظلم انجام ښه نه ښه ان فی ذلک لآیة یقین خامخا په دې کیسه کې عبرت تا ته وایم ظالمه ګورې عبرت واخله
د انبیاء او د مشر مخنیوي مکوا د قرآن او د حدیث مخنیوي مکوا عبرت واخله ګوره لقوم یعلمون د قوم د پاره چې پوهیږي کم سړی چې پوهیږي دې ته دی وګوري وي مفسدیانو انجام کار د آیت کې بیانېږي فتلک بیوتهم امام طبری فتلک مساکنهم دغه داغي کور نه دي کنه خاویتون خالدی برباد دی پای کې څوک نشته دی الله تبا کړی دی ډېر خپل آباد کړ خو الله ولا برباد کړل ساقط تیرا پریوتی دی ابن کثیر فارغتن لیس فیها احد اوسګار برادری څوک بګی نشته دی دا ولجی دا اسه نانا بما ظلمو پدې وای چې دی ظلم کو په خپل ځانونو تبری وی ظلم دا او بظلمهم انفسهم بشرکهم بالله چې شرک کو د الله سره د هغه رسول نه منل هغه تیرو کاوټونه پیدا کول هغه د عذاب چیلنجونه ورکول ان فی ذلک لآیه یقین خامخا پدې واقعه کې پس کې امام طبری وی دا مونږ چې سمود سره کمکارو کې محمد صلی الله علیه وسلم دا واقعه دا ته مونږ بیان کړ پدې کې سکه لآیه لعزه خامخا عبرت نصیحت دا هغه چا د پاره چې هغه پویږي زما په کار پویږي الله په ګوجه او سړی سره بیا سکوما چې زه غیر کوم نه بیا سره سچ چل کوم حکمتونه د آیت دا دي چې ډېر سرکشه قومونه الله دا غیا باده د عبرت د پاره کندرات کړی دي ښا دا د عبرت د پاره دي چې عبرت واغله ستاره ګورم ګور د کندر کوم الله وي وانجینا الذين آمنوا وكانوا يتقون ټول تباشو نه وانجینا الذين نجات ورکوم هغه کسانو لا امنو چې ایمان راوړو الله منلو رسول منلو دا خبره منلو معجزات منلو قیامت منلو جنت منو دوزخ منو تقدیر خیر او شر د الله طرف نه دایمنو د دې پشان نو هغه الله بما بچړو وکانو یتقون و دا خلق متقیان هغه خو ظالمانو لیکن دا متقیانو شرک نه ځان بچو د مصلحانو نیکانو انجام وګوره کنه او دا دلیل چې صالحانو نیکان انبیاء کرام په خپل نجات کې الله ته محتاج دي الله وی ما بچړو اغي ځان په خپل نه دی بچ کړي الله وی ما بچړو دا دی واګه ټول نه غټ حکمت ده پیغمبر الله ته محتاج دي نه چې پیغمبر محتاج دي نو ولی او صحابي نو خلک ټک ټک محتاج دي زم محتاج م الله ده وانجینا الذين آمنوا من نجات ورکو د خپل عذاب نه کسان چې ایمان راوړل دي تبری وی د خپل عذاب نه بچ کړو عذاب چې کم ما په سمودیانو باندې راوستو نه بچ کړل ما داغه نه صالح علیه السلام د ما بچ کوم دی هغه خلک چې توحید منلو پیغمبران منل نه ما بچ کړو وکانو یتقون او دی تقوا کوونکې متقیانو په خپل ایمان د وجه تقوا کوله تصدیق کو هغه خبره منلې و د صالح علیه السلام نمونږ د عذاب نه بچ کړو هغه تقوا کوله د شرک نه د فواحش نه خپل غونډه کله د شرک او د فواحش نه ډډه کوله نمونږ په دې وجه باندې دی بچ کړو اوس دې کې بیا روایت دي صالح علیه السلام په قوم باندې عذاب راغی کنه نو صالح علیه السلام او دغه ملګری الله هغه وته لو شام ته لړل رمله یو ځای دی رام الله دې سل کې نه الله د خپل رحمتونو ورول دي رمله نوم بعض کسان ځانو لګ دین کې خودي شي صحیح نوم دی د نبی سم د بیبي نوم رمله وړې ته سره رملتون نو رمله ته لړل امام طبری لیکلی سند نه دی لیکلی مقاتل وی دی باندې چې جبرئیل السلام چې غواله نه الله د مؤمنان او کاګل او د خلک دا شول لګ سروټ کې چې یخی شي دا یخ پراتو بیا صالح علیه السلام وته حضرموت ته لړو صالح علیه السلام چې ال تلړن سو وخت پس وفات شنه په دغه وجه باندې حضرموت وی چې ال دغه مرګ حاضر شو ټیک شو دا سند نشته خبرې دي الله علم چې تلی وي خو دغه تاریخ داران نو تاسو کا تاریخ خدخول چيري کړي ا پټانو کې اصليت و تاسو کا چې په پښتونخوا کې هغه بلا پیغمبرانو قبرونه ثابت کړي په دیر کې پلان کې پیغمبر خاخته کشمیر کې پلان کې پیغمبر خاخته بونیر کې پلان پیغمبر خاخته تا ته چا وجه دې خاخته تا ته چا ویلې دي تاریخونه دي کنه خلک خګوري نه دا ځان نه لګي دي هم وګت قبر ویني پلان پیغمبر دې ثبوت سره ثبوتو کشن بزیبت الله بندر خدای خو نه دی موږ د انبیاء عزت کو په ژوندینه مو پمړو مو خو ثابت شي دروغ د خپل بزرګي د پرویل نه دی پکار دروغ ګناه کبیره ده
ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا یقینا لګلو موږ سمودیان ته ورور د هغوی صالح علیه السلام په دې مسله نه عبد الله چې صرف اور سره عبادت کوي د یو الله د پیرو بزرګو د پرېختي او د ژوندیو د مړو عبادت مکوي د بوتانو عبادت مکوي د صرف یو الله عبادت کوي چې دا مسله بیان شو نو فیضاهم فریقان دغه وخت دا قوم دوه ډلې شو یختصمون چې جګړه کوله یو الله والو او بل پیرانو والو چې دا خدایان دي بوتانو والو قال یا قوم صالح علیه السلام ته وی زما قوم لم تستعجلون ولې په تلوار باندې بیا غواړي عذاب په تلوار غواړي بسیء عذاب قبل الحسنه مخکې د ایمان وروړلونه تاسو ولې ما ته وایي چې عذاب راولا دا خبره ده لولا تستغفرون الله ولې بخنه غواړي د الله د خپل ګناونو دا شرک د دین رو ګرځا لعلکم ترحمون ته توبه وکړئ نه لپاره چې بتا رحم وکړي شي د فائدہ ده قالوا اغيو سوخ پس طيرنا بك مستعد وجس پیرشو وبمما کا او دا هغه چا د وجه جستا مرګري ستا پانټران دي زموږ دشمنه جوړ شوې لارې راته بند شوې ټوپک پلاس ګرځو سختي رااله قال غوت يطيركم عند الله تاسو پر حال الله طرف ده بل انتم قوم تفتنون بلکې دا یو داسې قوم چې ازمیخ در باندې کولی شي وکانه فی المدینه او په خار کې 9 ټبره تفسدون جروانه به کو فی الارض په دغه کلی کې ولا یصلحون د خیر کار بدنه کې د اسلام نه کولا اصلاح نه خپل کو نه د بل کول ما ته وسړی درس پلان کې نه تاسو خبرې کی نو لا یصلحون اسلام نه کول د نه ټکی په قران د دې پړونو باندې زنګ راغله نه ټکی قالوا لغی تقاسموا بالله خپلو کې میټینګ کې دا مفسدان نمونه د خپه دی کې چې څنګه پسا دیکھو خپلو کې میټینګ کو تقاسموا بالله قسمو کې په الله قسم پسې شي د پیغمبر وجرو ته قسم کیه دا کار بډیر نه کینو وی قسمو کې د پیغمبر وای دوست رزیلان دي قسمونو کې په الله نو بیتن نو چې خامخه په د باندې بدش په عمل کو واهل هو د پملګرو تی ختمو ودري کلینا نو موږ بیا ټول یو شو شیر او شکر بشو دا مال کې بسټو د قبر نو یو بشو بیا ثم نقول النبي بخامخه وای مونږ لی ولی د وارث داویدار تا د ټول ملګرو داویدارو ته وایو ما شهدنا نیو درشي مونږ مهلک اهلی قتل کول قرانه د دا وینا لصادقون لیکن مونږ خامخا رښتینی یو مونږ دا کارونه نه کو ګوره و په سادیان ګوره بدمعشانم کله ګری پری دی واجونه لاړ شي ما داجی صاحب وای دا ومکروا مکرن هغه چلونه جوړ کړل داغه د قتل چلونه ومکرنا مکرن مونږ تدبیر کو داغه د بچ کولو تدبیر وهم لا شعورون حال دا چې دی ته پته نه و دینه پوهل چې مونږ دی بچ کوخه چې الله دې بچ کی کنا تاسو کس نشو خرابولې فانظر نو ګوره کنا په نظر د عبرت ګوره کیف کان چې څنګه شو عاقبت امرهم انجام داغیله چلول ان دمرناهم یقین موږ د مخالفین تباکړو وقومهم مجمعین قوم داغی ټول پیر سمودیان ما تباکړو فتلک بیوتهم دغه کورونه دي کنه مړه ته سار مخام زی راځي نه خاویتون را پریوتی دي تا ته هم د تخبیه کې دغه کورونه دي کنه دا متباکړي الله بما ظلموا داغی د ظلم په وجه زګه چې بوتانه عبادت کو د انبیاء نه منله ان فی ذلک الایت یقین خامخا پدې کې عبرت لقوم یعلمون د قوم د پاره چې پویږي نصیحت بوالي اوس که خیر نصیحت نه اخلي سبحانك اللهم وبحمدك